فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وقال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا صدق الله العظيم. زما قدرمنو خوندو او زما مندو یا عربیا د جمعرات ورځ د بیان په سلسله کې د پردې په صورت کې مستاسو خپل بیان او الله پاک تر دا وخت پوری مستاسو ته پروا کی په اسلام کې ژوند راکړي نو پر دې باندې با مستاسو ټول خپل وایو چې الحمدلله د دې مطلب چې یا الله شکر دې چې تا دومره موقع راکړه په اسلام کې د وخت تیرولو او د فرض روزه د نیولو د هغه چې کوم ضروری عبادت وو دا هغه څخه ورسته د اختر خوشحالي پر مجرا وستاله هغه اختر په خوشحالي کې مخبلوان ولیدل رشتہ داران ولیدل یقینا یا الله دا خوشحالي تا پر مجرا وسته نو پر دې باندې الله مو شکریا خو پورا نه ادا کولای لیکن بیا هم یا الله ستاسو لپاره لاکھ لاکھ شکر دی چې پر موږ کمزور انسانانو دې هم د خوشحالي ورځې راوستلې الحمدلله. نو قدرمنو د اسلام څخه مخ کې او د اسلام څخه بعد کې د زنانی مقام د زنانی قدر او قیمت د زنانی حیثیت په دې دوه دورو کې د اسلام څخه مخ کې د اسلام څخه ورسته په دا باره کې بنن مستاسو بحث کوو بیان وکړو د الله څخه به دا غواړو چې الله پر دې بیان باندې و مشټول ته د عمل توفیق راکړي په کوم بیان کې چې د قرآن آیات یا د احادیث وینا وسی نو د الله تبارک و تعالی و فرشتو ته حکم وکي چې ورسي دا مجلس د الله د خاصه په حکم او په وینا باندې تاسو پر د خدای پر رحمت کې غیر چاپیر راولي هغه مجلس لره فرشتي هم ځان را رسي فرشتي په د کوڅو په غلیانو کې ګرځي چې چیرې د الله او د الله د رسول تذکرہ او بیان وي نو فرشتي هغه مجلس لره ځان رسوي نو چې په کوم مجلس کې فرشتي هم موجود وي پر هغه باندې د الله او د الله د رسول چې کوم احکام بیانېږي پر هغه مجلس باندې د الله رحمتونه راوړي او د الله رحمت چې پر کوم مجلس باندې راوړي په هغه کې دعا هم قبلېږي په هغه کې انسان ته د زړه سکون اطمینان خوشحالي هم ملاويږي په هغه کې انسان و الله ته ډېر زیات نږدې کیږي نو مستاسو ته الله پاک هغه موقع را کړی دا مستاسو په اول ذمہ داری دا پوره کوو چې په شروع کې به پسړه کې دا وایو چې یا الله پر دې بیان باندې ماته د عمل توفیق راکړي چې اول وار موږ د الله څخه مدد وغواړو بیا تر اخره پوری دا بیان مستاسو په اطمینان سره دیسو او دویم پر دې باندې به الله پاک د عمل توفیق راکړي درائم بیا دا خبرې چې دلته وسوي د قرآن او د حدیث دا بیا وقتن فوقتن ماپښین مازیګر ماښام جمعه هفته اتوار دا بیا زموږ په ذهن کې الله پاک دا خبرې راولي ولی موږ خو د دې د عمل لپاره د الله سره مدد غوښتل نو د الله لپاره مدد داوي چې الته د دې د عمل وخت راسي الله ستاسو په ذهن کې دا خبره راولي پر هغه باندې عمل وکړي دې توای د الله پاک خصوصي مدد او نصرت. نو قدرمنو یو آیت ما تاسو په مخ کې تلاوت کړي هغه آیت داو وإذا الموءودة سئلت سورة التكوير 10 سپاره ده
الله تبارک وتعالى د قیامت د ورځې احوال بیانوي، وایي چې کله د قیامت په ورځ د هغه معشوم انجلۍ څخه چې کفارو به چې لور به پیدا سوله هغه به ژوندۍ په خاورو کې شخوله. الله پاک فرمایي واذا الموءودة، هغه معشومه چې هغه ژوندۍ په مځکه کې شخه کړې ده، سئلت، د هغې څخه سوال وشي. سوال چې وشي بأي ذنب قتلت، چې دا معشومه په کومه ګناه باندې، په کوم جرم باندې، په کومه سزا باندې قتلت، دا قتل شوې ده، دا په خاورو کې شخه کړل شوې ده. د دې څخه مستاسو په دې باندې خبر شو، په دې باندې پوسو چې د اسلام څخه مخکې لور او خور دا نارینا د ځان لپاره پیغور بلی کپلار په هغه صورت کې په 14مه سپاره کې الله تبارک وتعالى فرمایي وای واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الله پاک فرمایي وای کله چې ودغه انسانانو ته ودغه نافرمانه خلقو ته دا زیری وسی چې لور دې پیدا شو، نو ظل وجهه مسودا وهو كظيم، مخه تک تور شي د غم د پریشانی د دې د وجه، وهو كظيم، او دای چې دی د خشم او د غصه او د جذبات څخه رایش، لیکن کوي اتنه سي خپل جذبات او خشم برداشت کی تیروی پر ځان باندې. نو کفر کی او په جهالت کی د زنانی دغه مقام دغه مرتبه او درجه ولا چې کله باید نور پیدا ولا د شرم څخه د بد ځان لپاره شرم بلی چې زما لور پیدا شوی ده، بیا به ژر تر ژره هغه لور په څا کې یا په قبر کې یا په خاورو کې هلته به ژوندۍ پټواله، ژوندۍ عمر به نه کتي. نو اسلام چې راغلی، اسلام خو زموږ تاسو د ټولې دنیا لپاره د جنت والا دین دی، یعنی دغه اسلام به موږ جنت له هم رسوي، دغه اسلام به موږ په دنیا کې هم جنتی کوي. په اسلام کې الله تبارک وتعالى و زنانې ته دومره حقوق ورکړل چې هغه د کفر او د جهالت چې کومې خبرې وي هغه ګردې مټاو سولې، هغه ګردې ختم سولې. بیا جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم، تاسو ګرځه وای صلی الله علیه و آله وسلم، دا یو خبره لازمي تاسو واورئ زما خوندو چې کله د نبی علیه السلام نوم واورئ خامخا درود شریف وایاست. یو وار ویل په مجلس کې دا لازمه او واجب ده، دویم وار ویل سنت او مستحب دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو وخت کې پر منبر باندې د روانو لوړ خطیب پر د سیړیانو پر د سټیپو باندې آمین آمین وایي. صحابه شنه دین وکړه یا رسول الله، نور کله به ته پر منبر باندې دا رنګ لوړ خطیب تا آمین آمین نه وایي، نن دی آمین وایي. اے د الله رسوله زموږ مور پلار دې پر تا باندې قربان وي، په دې باندې مستل پوکا موږ نه پوهیو ته الله رسول ته خدای ډیر علم درکړي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جواب کې څور ته فرمایل زما خوندو زما مندو دا تاسو ته وایم وایو زنن په بیان کې د پردې په میان کې زه تاسو سره مخاطب یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې جبرائیل علیہ السلام وویل چې هغه انسان دی هلاک او تباہ او خوار وي چې چا د نبی علیہ السلام نوم واورېدی درود شریف نه ور باندې وایي. نبی علیہ السلام وايي د دعا وکړه ما د الله په حکم سره آمین وکړي. نو دعا غوښتلو والا د فرشتو سردار او آمین ویلو والا د انسانانو د فرشتو د جناتو د انسو د جن د ګردو سردار. نو چې دواړه سرداران یو دعا کوي بل آمین وایي د دې په قبلېدو کې بیا ذره شک نشته. نو ځکه چې تاسو د نبی علیہ السلام نوم واورئ نو درود شریف خامخا ور باندې وایاست صلی الله علیه و آله وسلم. نو قدرمنو راځو خپل موضوع ته. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل عمل باندې، په خپل وینا باندې، په خپل کردار او گفتار باندې په اسلام کې د زنانی مقام حیثیت دا بیان کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې بخپل لور حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها راغله، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ولاړ د ډېر ناز
ډېره ور باندې ګرانه وه، د ډېره شفقته، د ډېره محبته، او خپلې لور ته به ولاړ سو، د هغې استقبال به وکړي. حالانکه په درجه کې پلار ډېر لوړ دی تر اولاد، لیکن دا یو موږ تاسو ته راښول چې د اولاد ډېر زیات حق شته، خالي مور پلار نه، د اولاد هم حق شته. اولاد که بیا زوی وي هم حق دی، که لور وي هم حق دی. دا نبی علیه الصلاة والسلام په د خپله ولاړه باندې چې حضرت فاطمه رضی الله عنها ته به دی ولاړ سو، د هغې سره به یې روغبړ او استقبال وکړي. دا نبی علیه السلام موږ تاسو ته راوښو. او دغه رنګه نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې من عال جاریتین، چا چې د دوو لوڼو کفالت وکړي، دوی لوڼې یې په تربیت باندې راغټې کړې، د هغو د ګولې، د پیالې، د کپړې، د لباس، د پردې، د حیا، د حلال، د حرام خیال یې وساتي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وای الله تبارک وتعالی به هغه سړي ته جنت ورکړي. دا د دې لپاره چې تر اسلام د مخه د زنانې حیثیت هغه ګر سره د دا رنګه بلل کېدی چې دا د مرګ بغیر د بل شي لایق نه دی. ما تاسو ته مثال درکړم، کفارو به چې لور به پیدا شوه هغه به په خاورو کې ښخ کړه، لیکن چې کله اسلام راغلی، اسلام و لور ته و زنانې ته دومره مقام، دومره حیثیت ورکړي. زما خوندو که زه پر دې باندې تاسو ته بحث او بیان شروع کړم نو سبا بسی، لیکن داغه د زنانو مقام او حیثیت چې په اسلام کې دی دا به نسی ختم. یو بل کوچنی مثال تاسو په مخ کې کښېږدم. د قرآن پاک سورة النساء 4 سپاره 2 رکوع چې شروع کیږي، هغه دا رنګه ده چې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. دلته الله تبارک وتعالی نارینه او زنانی بیان کړي دي چې د یو میت، د یو مړي په میراث کې څوک څوک حقدار جوړیږي. په هغه کې 12 انسانان بیان شوي، په هغه 12 انسانانو کې 8 زنانې دي، 4 نارینه دي. تاسو د دې څه اندازه واخلئ، په قرآن کې الله پاک د میراث لپاره 8 زنانې وټاکلې، 4 نارینه وټاکل، چې د 8 زنانو حق دی او د 4 نارینه حق دی. دغه دی د زنانې مقام او د زنانې قدر او قیمت. د هغه څخه وروسته الله تبارک وتعالی چې کوم مخلوق الله ته ډېر خوش او محبوب وي، الله تبارک وتعالی د هغه په باره کې ډېر احکام نازلوي. نبی علیه الصلاة والسلام پر الله ډېر ګران و، نو صحابه ورته وویله چې یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم الى طعام غیر ناظرین اناه ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته د ولیمه ډوډۍ کړې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح مسنونه کړې و. دغه ډوډۍ څخه وروسته چې صحابه کرام ډوډۍ وخوړله، دالته دې کښېنستو، یو د بل سره حال احوال کول. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمنا داوله چې بس دی ولاړ سي، دی ولاړ سي. نبی علیہ السلام ستړی شوی و، د میلمنو ژوند و. الله تبارک وتعالی د نبی علیہ السلام د دې زړه پر خواهش باندې آیت نازل کړي چې ولکن اذا دعیتم، چې کله تاسو ته دعوت درکول شي د تاسو راسي ګوله وخورئ، لیکن ولا مستأنسین لحدیث، تاسو بیا د ګولې بعد الته غب شپ مه کوئ. د نبی علیہ السلام د الله سره او د الله پاک د نبی علیہ السلام سره محبت دی، ځکه د نبی علیہ السلام د زړه خبرې هم الله پاک دومره خیال ساتي. یو بل ځای سورة الحجرات سپاره 28 بلکې 28 سپاره ده. اللہ تبارک و تعالی فرمائی ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. اللہ تبارک و تعالی فرمائی د دې سمخ یو آیت یا ایها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، اے ایمان والو د نبی علیہ السلام په مخ کې په زور هم نه غایږي. دا د نبی علیہ السلام چې پر الله دومره ګران دي، صحابه او توای د تر مخ په زور اعلان غایږي. نو چې نبی علیہ السلام پر الله ګران دي ځکه خو دومره احکام د په باره کې راځي. دغه رنګه د په اسلام کې د نن چې کوم زنانه ده هغه پر الله دومره ګران ده
چې الله پاک وا هغه ته وایي ته عام زنانه نه یې، ته ډېره قیمتي زنانه، ته ډېره قدر و قیمت والا. نبی علیہ السلام فرمایل چې زنانی ته خالی د دوه خبرو ضمانت ما ته راکا، زه د جنت ضمانت تا ته درکوم. دوه خبرې، یو داستا د زبی ضمانت ما ته راکا. نبی علیہ السلام فرمایي چې په دا سبب زه غیبت او د چا ناشکری نه کوم، د چا نافرمانی به نه کوم، په دې باندې به زه چغلي نه کوم، حسد به نه کوم، دوه انسانان به نه سره په غاړه کې اچوم، که مظلوم و هغه ته به کمزورې خبر نه کوم. نبی علیہ السلام وایي د دې ضمانت ما ته راکا. او دویم د خپل عزت ضمانت ما ته راکا. نبی علیہ السلام فرمایي چې دا ستا عزت الله پاک تا ته درکړی دی، دغه عزت به ته سنبالې، ولې ته قیمتي زنانه، ته ډېر زیات مقام او منزلت والا زنانه، ته دارنګ نه لکه زه چې یو مثال درکم، د بادشاه لور ده هغه راولاړه سي د دغه روډ صفایي والا، موږ تاسو هغه ته صفایي والا وایي یا بنګي ورته وایي، د هغه سره کوزده کوي، بادشاه ته دا وایي چې زما دارنګه خوښه ده، نو بادشاه به څومره دا ملامته کړي، دا اگر د دنیا دا اگر د بادشاہت دا اگر د عوام یې څومره ملامت کړي چې ته د بادشاه لور یې او ته راولاړه سمې دارنګه خبره دې وکړه. بادشاه به ورته وایي، خپل مور به ورته وایي، خپل خوندې به ورته وایي، رشتہ داران به ورته وایي ته د بادشاه لور یې، ته ګوره ډېر سوچ کوه، خبره کوي اول سوچ ورته کوه. نو دا هم اے مسلمانانو، اے قدرمنو، اے د نبی علیہ السلام امتیانو، تاسو چې یاست تاسو د بادشاه لور یاست، تاسو باید د خپل عزت سودا ونه کوئ. د دې په بدله کې الله پاک وایي د نبی علیہ السلام په ژبه باندې وایي زه تاسو د جنت ضمانت درکوم. تاسو د خپل ژبې د حفاظت، د خپل عزت، د پاکدامنۍ، د عفت د هغه ذمہ داری ما ته راکړئ، بیا زه تاسو ته د جنت ضمانت درکوم. بیا قدرمنو زنانو، تر ګردو اهمه خبر او د خوشحالي خبر هغه دا ده چې په معاشره کې زموږ په ماحول کې یو دی زنانه یو دی نارینه. نارینه چې پیدا سي هغه صرف نارینه وي. اوس بدای په معاشره کې محنت کوي، خواري به کوي، پیسې به ګټي، ښه عمل به کوي، لمونځ به کوي، د همسایګانو سره به شي، د مور پلار سره به شي، ګټه به کوي، خواري به کوي، بیا د عزتمن نارینه ده. لیکن زنانه چې ده هغه نه د دې څخه دا غواړي چې دا د خواري وکړي، نه د دې څخه دا غواړي چې دا د محنت وکړي، نه د دې څخه دا غواړي چې د همسایګانو سره د دې ښه تعلق وي، د دې څخه دا یو شی نه غواړي. زنانه چې خالی په خبره پوه سوله دا عزتمنده سوله، دا قدرمنه سوله، دا دومره د عزت خاونده سوه چې اوس اسلام وایي ګوره ګوره نارینه ته به سترګې نه ور اړی، دا ډېره قدرمنه زنانه ده. لکه ما چې مثال درکړي دا د بادشاه لور ده، ته به د سترګو حفاظت کوي، الله نارینه ته ویلي دي، پلار ته ویلي دي چې ته به د دغه لور کفالت کوي، دا به غټوي، د دې به تربیت کوي، د دې به د هر پهلو د هر اړخ خیال ساتي. دغه رنګه مور ته ویلي دي، دغه رنګه ورور ته وګوره، دغه ورور دی دغه خور پر پړونی باندې سر هم ورکوي، ولی دا الله پاک پیدا کړی عزتمند ده، دا الله پاک کمالدار پیدا کړی ده. په کم کمال باندې؟ صرف په دې کمال باندې چې زنانه ده او مسلمانه ده. دا ډېر غټ مقام دی. زما قدرمنو، تاسو ته خپل قدر خپل مقام نه معلومیږي. په معاشره کې تاسو وګورئ که زنانه پر یو لاره تیریږي، نارینه خامخا واره لاره ورکوي، وینا دا زموږ مسلمانه خور ده. بیا که هغه زنانه په پرده کې راوتلي، بیا خو نارینه دا وایي چې ماشاءالله دا څومره د تربیت والا زنانه ده، څومره د عزت خاونده ده، څومره پردناکه ده، څومره حیاداره ده. هغه نارینه که دکان ته ولاړ که په دکان کې لین لګېدلی، لیکن هغه نارینه و دکاندار ته ووایي چې یواره دا زموږ خور کوي، یواره دا زموږ مور کوي، کومه سودا غواړي هغه ورکړه، بیا زموږ لین. دا د زنانې عزت. داسې نه چې په دکان کې خالي دا وایي چې دا زنانه د پلانکي کور ده، په دا وجه باندې اول دې ته سودا ورکړه. مطلق زنانه که د هر ځای که د هر علاقې، دا دی چې څومره پردناکه او پردهداره زنانې هغومره خلک عزت زیات ورکوي، چې څومره د پردې څخه خالي زنانې هغومره خلک که هغه کې چرت نه وایي. هغه چرت ولې نه پکې وایي؟ هغه د دې زنانې غلطي ده که د دې نارینه غلطي ده؟ قدرمنو هغه هم واورئ، هغه د دې زنانې غلطي ده.
یو انسان خپل ځان قدرمن نه بولي نو نارینه چیش قدر ورکړي؟ یو انسان خپل ځان قیمتي نه بولي نو نارینه به هغه ته کم قیمت په زړه کې کښېږدي چې دا ډېره قدرمنه زنانه ده. نو لہذا زما خوندو زما مندو تاسو ډېر قیمتي یاست، تاسو عزتمند یاست، تاسو پردناک یاست، تاسو د یوه پړوني قدر زه تاسو ته ووایم دغسې په بازار کې ته ورسه داسې عام پړونی په 200 په 300 په 500 په 1000 روپۍ، لیکن چې کله دا پړونی د زنانې پر سر سلو بیا دا پړونی په 5 کروڑه هم نه دی. ولی دا پردس والا، دا حیاس والا، دا د هغه پلار چې د هغه لور ده، د هغه ورور چې دا خور ده، د هغه زوی چې دا مور ده، د هغو دپاره د مرګ ځای دی چې دا پړونی به د سره کښته کېږي. اوس هغه د 200 پړونی هغه اوس دومره قیمتي سو چې 5 کروڑه نه 50 کروڑه هم لشي. دې ته وایي حیا او پرده. نو کومه زنانه چې د خپل ځان قدر او عزت ساتي هغه ته به دنیا عزت ورکوي. قدرمنو موږ تاسو کله سوچ وکړو دا پر کورو باندې چې موږ تاسو شاوخوا ګیر چاپېر دیوالونه جوړ کړي دي، ستاسو څه خیال دی دا د غلو دپاره خلکو جوړ کړي؟ غله تر دې نه چې راویشتی، بلکل د غلو دپاره دا چیش نه، د غلو دپاره ډېر غټ غټ دیوالونه هم اسانه دي. نو بیا دا دیوالونه موږ د چیش دپاره جوړ کړي دي؟ نو قدرمنو واورئ دا موږ نارینه یا زنانو یا معاشرې ټولو دا دیوالونه د پردې دپاره جوړ کړي دي چې په دا کور کې زما عزت دی، په دا کور کې زما خور ده، په دا کور کې زما مور ده، په دا کور کې زما لور ده، په دا کور کې زما بیبي ده. په دې باندې موږ پر دې شاوخوا دیوال راګرځولی. که یو زنانه د کوره راوځي هغه په پرده کې نه وي نو خو دا زنانه په خپله دا ورته وایي چې زما په کور کې نارینه نسته. که نارینه سته هغه صرف د نامه نارینه دي، په ما باندې پرده نسی کوئ، زما په بې پردګي باندې خوا بدوي. نارینه خو اصل نارینه هغه دی چې د خپلې زنانې د خور مور د لور د حیا او د پردې چوکیدار وي. حضرت عثمان غنی رضی الله عنه باندې چې کفارو حمله وکړه د زخمی کوي، په دې دوران کې د هغه رااله اوس دته به پټۍ لګواله یا به پر زخمو باندې یو ملهم لګوي. په دې دوران کې د سره سپړونی کښته شو. په دې دوران کې حضرت عثمان غنی رضی الله عنه ورته وایي زما خوندو دا خبرې دغسې نه دي، دا خبرې تاسو د زړه په تختې باندې ولیکئ، تر قیامته یې مه ویروئ، انشاءالله چې تاسو عمل ورباندې کوئ دا خبرې بس تاسو د جنت ذریعه ګرځي. حضرت عثمان غنی رضی الله عنه د مرګ او د ژوند په دوران کې دی و خپلې کور والا ته و خپلې بیبي ته وایي اے بیبي اے ښځې دا ستا د سره څه پړونی لوېدلی دی دا پر ما باندې ډېره پوج ده تر دا خپل حال دا خپله د مرګ د ژوند په میان کې دی، لیکن هغه د کور والا پړونی چې د سره څه کښته حالانکې په خپله کمره کې به و، په خپله کښدۍ کې به و، په خپله کوډۍ کې به و، په خپل کور کې به و، لیکن دی وایي نه 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 دا پړونی ستا د سره څه کښته کېدل دا زما دپاره ډېره د خطرې خبره ده، دا زه چې په کوم حال کې یم دا ډېره خطره نه ده زما دپاره. دې ته وایي نارینه. هغه یو چا ډېر ښه مثال ورکړی دی، وایي که دې په یو کور کې رشته کوله او دا دې معلومول چې یاره د دې کور ماحول او تربیت څنګه دی، زه چې دا رشته کوم دا به څنګه نجلۍ زه خپل زوی ته غواړم، خپل ورور ته غواړم. نو د دې طریقه ول ګرانه نه ده، د دې طریقه اسانه دا ده د هغه کور و نارینه ته وګوره، که په هغو کې پرده وله، په هغو کې حیا وه، هغه دینداره و، بس په هغه کور کې بیا دوستي وکړه. وجه چیش ده؟ وجه دا ده چې په کم کور کې پردناکه زنانې اوسي بیا د هغه کور نارینه چې وي هغه شیران. ولې دا زنانو پرده چې ده دا نارینهو په کړې ده. موږ تاسو لیدلي دي ډېره دینداره نجلۍ واده سي، لیکن په دې کور کې واده سي چې هلته پرده نه وي، په یوه کال کې بس بیا د دې دینداري، د دې لمونځ، د دې تلاوت، د دې تهجد، د دې بزرګي، د دې پرده اگر د ختم سي. لیکن یوه نجلۍ هغه په آزاد ماحول کې غټه سوي واده سي په دینداره کور کې، په یوه کال کې دننه دغه آزاد مزاج نجلۍ هغه بالکل د پردې مطابق ژوند شروع کړي. وجه دا ده چې په هغه کور کې ماحول د پردې غولو او هغه اوله دینداره نجلۍ هغه چې د پردې څخه وتلې ده هغه وجه دا ده په هغه کور کې
دیندار او د پردې ماحول نه و. نو په دې باندې زما قدرمنو رشته چې کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې باره کې مشتاق ویلي دي. په دې باره کې به موږ کېدای شي وختي هم خبر اوس بیا وکړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای چې رشته کوي ټیک شو د خپل را روان وار د پاک چستان جوړ جوړیږي یا ستاورندار جوړیږي دا هغه شایسته هم ګوره قد و قامت هم ګوره پلارو نکته هم ګوره مال جایداد لري دا هم ګوره. لیکن نبی علیہ السلام فرمایي تر ګردو زیاته ترجیح چې دا هغه به ته د هغه نجلۍ و دینداري ته ګورې چې دا دینداره ده که نه ده، په دغه کور کې دین سته دینداري سته که نه سته. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي ته و دې ته ترجیح ورکړه په دې څلورو خبرو کې، د دې مالداري، د دې پلارو نیکه، د دې شایست او حسن قد و قامت، لیکن څلورم دی دینداري. په دې څلورو کې دینداري ته وګوره. که اول درې سره پکښې وو، شایسته والا پرنګ باندې قد و قامت یې درلودو او پلارو نیکه خاندان والا و، تربیت والا و، او د دې جائداد او مال یو څه درلودو، په هغه ماحول کې راغته شوی وه، مزاج او فکر د غریب او د نادار غنولو، لیکن په هغه کې دینداري نه ولا. بالکل چې دا رشته ونه کې، دا رشته نه ده، دا تر ځان لپاره د کور لپاره عذاب ګوري، عذاب. دا زه نه وایم قدرمنو، دا نبی علیہ السلام فیصله کړې ده چې کله په دا څلورو کې ته فیصله کوې چې یو دې وي بس بیا زما قبوله ده، خبره بالکل زما د زوی لپاره، زما د ورور لپاره دا رشته زه کوم. نو ته به په دا څلورو کې اول لازمي ګورې دینداري. که په هغه زنانه کې پرده او حیا او دینداري نه ولا، هغه زنانه بیا ستا زوی پر خاوند نه بولي، بیا هغه زنانه ستا ورور پر خاوند نه بولي، بیا هغه زنانه ستا مور پر خواشه نه بولي. چې یو زنان د الله حکم نه مني نو هغه به په کور کې ستا ومني، د خاوند هغه به ومني، هغه د خپل طبیعت ژوند کوي، هغه د خپل مرضي ژوند کوي. د الله رنګ شه یو انسان د بل سره نشي کوي، لیکن د دې زنانې د دې نجلۍ سره چې الله څومره ښه وکړل، دا راغټه سوه په خبره پوه سوله، واده سوله، چې په دې کې دینداري نه راله، دې د الله حکم نه ومني، د الله رنګ مهربانه ذات یې ویر کې پرې شوي. نو هغه زنانه چې الله ویروي سي خاوند واغې ته چشتي، چې هغه زنانه الله پرې شوی سي د الله حکمونه پرېږدي و هغې ته خواښې چشتي و هغې ته خپل اولاد چشتي، هغې ته رشتې بیا یو کیسه نه لري چې یو څوک د الله خبره نه مني، هغه بس ما ستا د خور د ورور د بل د هغه بیا بالکل نسی منلی. ځکه خو علما فرمایي یو حدیث دی لا تصاحب الا مؤمنا، د مسلمان بغیر د چا سره سلام دعا دوستی مکوه، ولی مسلمان الله مني، هغه بیا په دوستی کې ستا خیال ساتي. او مخته نبی علیہ السلام فرمایي ولا یأکل طعامک الا تقی، ستا کره چې میلمه کېږي هغه د متقي او پرهیزګار وي. کور ته نارینه میلمه راولي، هغه ته ووایه چې ته د مسجد عالم راوله، په محله کې چې کوم دیندار او تقوادار وي هغه راوله، په خاندان کې چې کوم پرهیزګار وي هغه راوله. د هغه پرهیزګار انسان، د دیندار انسان، د هغه ملا چې کوم راتګ وي ستا په کور کې به یا ګوله کوي یا به پیاله کوي، لیکن د دې اثر ستا پر کور باندې پاتې شي. دغه وجه ده چې کوم انسان د الله پاک حکم مني هغه بیا د خاوند هم تابعدار وي، هغه بیا د خواش هم تابعدار وي، هغه بیا د اولاد هم ښه تربیت کوي، هغه بیا د خاوند سره ښه ژوند هم تېروي. ولې چې یو انسان د الله د مني نو خو الله دا ورته ویلي چې د خاوند تابعداري کوه، نو بیا هغه د خاوند خبره هم مني. نو په دې باندې قدرمنو په نن سبا کې په معاشره کې هر سړی لور ته رشته غواړي، خور ته رشته غواړي، زوی ته رشته غواړي، ورور ته رشته غواړي. په هغه کې خبردار پام کوئ، زنان ډېرې دي، نجونې ډېرې دي، لیکن تاسو به پر شایست او پر جمال، پر قد او پر قامت باندې، پر دې باندې به بالکل نه خطا وځي، نه به پر تعلیم خطا وځي. په شریعت کې بالکل دا نه دي راغلي چې ته به نو خامخا تعلیم یافته، هغه هم چې MA پاس وي، هغه هم چې په یونیورسټۍ کې وي، چې داسې وي داسې وي. شریعت بالکل دا نه دی ویلي. شریعت وایي ښه صفات دې پکې وي، شریعت د تعلیم مخالفت نه کوي، لیکن شریعت وایي دینداري لازمي ده. حدیث ما ستاسو ته مخکې ته بیان کړي، که دینداري پکښې وله بس هغه ستا لپاره بهترینه رشته ده. استخاره وکړه، بسم الله وکړه، 2 ورځې استخاره وکړه، 3 ورځې وکړه، لیکن که دینداري نه وه پکښې د ځان لپاره عذاب مه ګوره. ولې د ځان لپاره عذاب راوړې کور ته؟ چې یو انسان هغه که نارینه وي که زنانه وي،
چې هغه په خپل د الله فرمان نه مني، د الله حکم نه مني، هغه به ستا په کور کې ستا د زوی خبره ومني چې کله ستا نه جوړ شي، هغه به ستا د ورور خبره ومني چې کله ستا ورېنداره شي، یا چې کله ته خپله لور په هغه کور کې واده کوې چې ستا زوم شي چې هغه د الله نافرمانه دی، نو ستا د لور خیال ته وساتي. بالکل یې نه ساتي، بالکل کېدلی نه شي چې یو سړی د الله خیال نه وساتي چې دومره نعمتونه په شپه او په ورځ کې پر انسان کوي. هغه زما او ستا د لورو د خور خیال نه ساتي، هغه زنانه که برته بیا که هغه زنانه شي زما او ستا کور ته راسي، زما او ستا د زوی، زما او ستا د ورور، د هغه هم بیا خیال نه ساتي. نو په دې باندې علما فرمایي چې کله تاسو لور یا خور ودوي نو تاسو په هغه الګ کې چې تاسو د چا سره رشته کوي، الله دې د ټولو زنانو د ټولو نجونو پر داسې ځایو باندې رشته وکړي چې هغه ټوله دینداري، ټوله نیکي، ټوله د خپل ژوند د خپل کور قدر و قیمت پیژني. الله دې د هر زنانې د هر نارینه دا څنګه رشته وکړي. لیکن دا هغه لپاره د شریعت پر وړاندې تاسو تطبیق خبرې درشاه که چیرې تاسو نجلۍ ودوي، د نجلۍ رشته کوي، یا خور وي یا لور وي، د هغه لپاره شریعت دا قانون بیان کړی دی چې تاسو به په هغه نارینه کې په هغه الګ کې چې هغه کم د دې بعد زوم کېږي په هغه کې به دوې خبرې ګورئ. او دا خبرې زه د قرآن په آیت باندې تاسو ته بیانوم. اوله خبر هغه لازمي خبر دا ده چې هغه نارینه چې کوم دی، هغه الګ چې کوم دی، هغه به امانتدار او تقوادار وي. په هغه کې به تقوا او د الله پاک پر دین باندې د تګ والا وي. بس یو شرط دغه شو چې هغه به دیندار وي. آسان خبر. او دویم به تاسو ګورئ چې هغه صحتمند وي. تاسو به پریشان یاست چې مفتی صاحب دا خبره د کوم ځای وکړه. تاسو وګورئ کله چې موسی علیه السلام مدین ته ولاړی، هلته بیا دی په سفر په صحرا کې روان دي، ستړی سوی دی، دا الله سره دعا وکړه چې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دا هغه څخه وروسته چې دی ویني چې ډېر خلک دي هغه پر یو څا باندې، پر یو کوی باندې، پر یو ټوبیل باندې راجمع دي، اوبه راباسي، دا خپلو پسو ته ورکوي، خپلو رمو ته ورکوي، آسانو اوښانو ته ورکوي. دا هغه باندې چې هغه پوره کړي نو دوی برته روان سي، د دې څا پر خوله باندې ډبرې اوښان چیز دي چې خصمانان او حیوانان نه پکې ولویږي، یا که د شپې یو نارینه انسان تېرېدی هغه پکې اله نه شي. لیکن هلته پر اړخ باندې دوې نجونې ولاړې دي، د شعیب علیه السلام لوڼې دي. شعیب علیه السلام سپین ږیری دی، هغه داسې نشي کوی چې د خپله رمه د خپل پسونه بوځي هلته اوبه کړي. دا لوڼو ته وویل چې تاسو دا رمه بوځئ، پر هغه څاو پر کویو پر ګودر باندې اوبه کړي. د هغه څخه وروسته پسونه برته راولي. نو دا نجونې ولاړې دي تر دې پورې چې دا کلي والا خپلې اوبه یوسي، د هغه بعده راځي بیا دوی دا ډبرې لرې کوي، بیا اوبه راباسي په څولاغه باندې، په ډول باندې هغه اوبه راوباسي، و دې پسو ته یې ورکړي، وزو ته یې ورکړي، بیا د هغه بعده دوی واپس دي کور ته. نو په تقریبا روزانه چې به دوی به ماپښین ته فارغه شولې، دا د شعیب علیه السلام دوې لوڼې ولاړې به کور ته، همیشه به دا رنګولې. لیکن موسی علیه السلام اوس دا واقعیت ته ګوري، هغه کلي والا ګرده ولاړل، دغه د موسی علیه السلام دا ګرده منظر ګوري، هغه دوې نجونې چې دي هغه انتظار کوي چې اوس موږ وارې راځي. موسی علیه السلام رامخته کېږي، هغو ته وایي تاسو څه کوئ؟ موسی علیه السلام ته هغه نجونې وایي موږ دغه پسونه اوبوو، دغه ډبرې لرې کوو، اوس په آخري کې زموږ وارې راځي. ډبرې ډېرې درنې دي، وزنې دي. موسی علیه السلام ورغلی، دا ډبرې یکړ راپورته کړې، اړخ ته یې کښېښولې. موسی علیه السلام چې دا ډبرې کښېښولې نو د دې څخه دا معلومه شوه چې موسی علیه السلام ډېر صحتمند دی. ولې دا کلي والا چې به وو دا ډبرې به په څوک انسانانو پورته کولې، لیکن موسی علیه السلام یې کړې پورته کړې. خیر اوبه یې راویستلې، و دغه نجونو ته دا اوبه ورکړې چې تاسو پسونه دا اوبه کړي، د کور اوبه یوسئ. په دا ورځ باندې چونکې موسی علیه السلام ډبرې را لرې کړې، وختي را لرې کړې، دا نجونې ولاړې کور ته. چې کور ته ولاړې، پلار ورته وویل چې زویه نن ډېر وختي رالاست، نوره کله به تاسو ماپښین ته ورسېداست، نن وختي رالاست. دوی په جواب کې ورته وویل چې هلته یو سړی و، موسی علیه السلام یو شوم، هغه نن د موږ سره دا مدد وکړي چې د څا څخه د دې ټوبیله څخه هغه ډبرې لرې کړې، موږ له یې اوبه راویستې ژر ژر. نو ځکه موږ داسې وکړل چې دا پسونه مې وختي راوستل. نو موسی علیه السلام چې دا وکړو، شعیب علیه السلام خپلې لور ته وویل ورځه هغه سړي ته ووایه راسه زما پلار دې غواړي. چې کله هغه راغی نو شعیب علیه السلام او د موسی علیه السلام ډېره ګپه وشوله. اخري کې شعیب علیه السلام ته
دغه یو فکر رالی چې ګر څه دا سړي سره خبره وکم وې پیژندې چې دا د الله نبی دی. کچېرې ته د ما سره 8 کاله یا 10 کاله څونه وګورې زه خپله لور تا ته په نکاح درکوم. هلته په آیت کې چې دی 2 صفته بیان شوي دي چې ان خیر من استأجرت القوي الامین، چې د موسی علیه السلام سره شعیب علیه السلام دا رشته کوي په هغه کې بنیادی 2 وجې دي. یو دا چې موسی علیه السلام صحتمند دی، طاقتور دی، په ځواني ځوان دی، او دویم دا شرط امین، په دې کې امانتداري سته، تقوا سته. د شعیب علیه السلام لور ته نه کتل، د خدای رسول دی. په دا 2 وجې باندې شعیب علیه السلام فیصله وکړه چې زه 8 کاله بعد زه د خپل لور تا ته په نکاح درکوم. او کچېرې یو سړی د خپل زوی دپاره د ورور دپاره نکاح پیدا کوي، رشته پیدا کوي، نو د هغه دپاره 4 شرط وو. یو دی د هغه نجلۍ جمال او قد و قامت، دویم دی د هغې حسب و نسب چې پلار و نیکه تربیت یافته وي، غریبان دي وي لیکن تربیت یافته وي، ښه نسب وي. او دریم چې هغه یو څه مالدار ژوند تیر کړی. ولې غریب انسان چې دی هغه که ته په هر څو مالداره کور کې کښېنوې لیکن د ده څه هغه غریب چم وسي. په دې باندې دا 3. څلورم د هغه نجلۍ دینداري ده، دا نبي اسلام په حدیث کې بیان کړی دي. لیکن په دې ګردو کې کچېرې یو شرط موجود و، انور کوو که نه و هغه ته خاص مه ګوره، دا یوه ته به خامخا ګورې. هغه دی د هغه نجلۍ دینداري. کچېرې پکښې وله نو هغه رشته وکړه. په دې کې انشاءالله د شریعت مطابق د هغه نارینه دپاره هم خیر دی، د هغه زنانې دپاره هم خیر. نو بس دغه اوس موږ تاسو د نن بیان چې د زنانې د قدر و قیمت او د زنانې د مقام په باره کې موږ تاسو وکړئ. او کچېرې یو سړی خپل قدر و قیمت نه پیژني نو بیا دنیا جهان د هغه قدر و قیمت نه پیژني. نن کچېرې د یو ملک باچا هغه په یو عام لباس کې، په یو ساده لباس کې را روان سي پر سایکل باندې یا پیدل په یو عام گلیانو کې ګرځي، نو خلک بیا چرت نه کوي. ولی د په خپل ځان د هغه لباس سره، د هغه پروتوکول سره، د هغه عزت څخه، د هغه مرتبه سره وایستي، نو بیا خلک چرت نه کوي، بیا خلک څه پیژني هم نه. ولې د خلکو خیال نه راځي چې دا دومره قیمتي انسان وزیر اعظم صدر هغه دې دارنګه ګرځي، نو ممکنه ده چې دا هغه نه دی، دا بل څوک دی. په دې باندې خپل ځان وپېژندئ، خپل مقام وپېژندئ. الله تبارک وتعالى دې پر دې خبرو و ما ته بیا وټول نارینهو ته وټول زنانو ته د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جميع الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم وعجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغيرا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد كل من صلى وصام وقعد وقام يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.